چې دوی د جنگ قابل نه دي. اذ یقول المنافقون، کله چې منافقان کسان چې په زړونو دای کې کګلیش دی، مرض دی د منافقت، غر هؤلاء دوکه کې غورځولې دي خلق له دین د دوی ما توکل الله، چا چې ځان وسپاره الله ته، فإن الله یقینا الله رب العالمین غالب حکمت والا دی. وکلا یکلو وکولا، وکلا یکلو وکولا، یو علمی یو عملی. علمی په هر کار کې متصرف الله لره ګڼل دا فرض دی. علمی چې په هر کار کې متصرف څوک دی؟ الله. عملی ترک الاسباب، عملی څه؟ ترک الاسباب. ترک الاسبابو کې دینی اسباب ترک کول دا حرام دي. دنیوي اسباب دا دو قسم دي. یو حرام ضروری دي او یو حلال دي. حرام ضروری لکه غلا او داغي اسباب، غلا او داغي اسباب. او حلال چې دي دا به درې قسم دي. ظنی لکه تجارت، قطعی دا ناجایز دي لکه خوراک نه خوړل، وهمي لکه د زیارت ګټې په ځان وهي چې دې سره ما دردونه ښه شي، ګټو سره دردونه ښه کېږي. البته هغه ګټه چې هغه ته سره کې په اور کې بیا ټکور کې نه بیا ټیک. نو ظني لکه تجارت، قطعي ناجایز لکه خوراک نه خوړل، او وهمي لکه زیارت ګټې په ځان باندې وهل. او ظني بیا درې قسمه دي. د غیر قوي دپاره ناجایز دي، د غیر قوي دپاره ناجایز چې په یو شي پوهېږي نه، د قوي دپاره جایز. دویم هغه قوي چې په خدمت د خدای کې انخطې وي، د هغه دپاره مستحب. ومن يتوكل الله فإن الله يقين الله رب العالمين غالب حکمت ولد. ولو ترى او کله چې ویني اذ يتوفى الذين کله چې وفات کیا کسان چې کافران دي ملائک یضربون وجوههم وهبا مخونه د دې وادبارم شاګان د دې وذوقوا عذاب الحريق او بو ورته چوڅه کې عذاب د سلو. ذلك بأن الله، ذلك دا عذاب ثابت دی ځکه چې کړي مخکې لاسونو مخکې ستاسو، او نه دی الله رب العالمین لیس بظلام للعبید. مبالغه ده پکې، یا نفي متوجه شي نو کله دواړه غورځي. نو انتفى الظلم عنه انتفاعا كاملا، انتفى الظلم عنه انتفاعا كاملا. یا وأن الله ليس بظلام للعبید، ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم، نفس فعل مراد. یا انتفى الظلم عنه انتفاعا كاملا كدأب آل فرعون، دأبهم كدأب آل فرعون، دأبهم كدأب آل فرعون. حال د دې په شان د فرعونیانو د هغه کسان چې مخکې د دې نه کفروا بآیات الله، انکار کړی د آیاتونو الله رب العالمین، او نو نسل دوی له الله رب العالمین په ګناهونو د دوی سره. یقینا الله رب العالمین قوی مضبوط دی، شدید العقاب څخه عذاب ورکوونکی دی. ذلک بأن الله، د عذاب ثابت دی ځکه چې الله رب العالمین نه دی بدلونکی د نعمت چې کړی په قوم باندې تر دې پورې تر څو پورې چې بدل کړي هغه نعمت، هغه عقیده بانفسهم چې په نفسونو دې کې ده. وان الله یقینا الله رب العالمین سمیع علیم اوریدونکی علم والا. نوشیروان بادشاہ والا عقیده ته نو هلته کې یو باغ ته ورغی، هغه وله
یو انار نه جوړ کړ او د هغې نه زبردست ګیلاس شربت شو. د اوس د خپل ملګرو ته ووایي چې یاره دا خو ډېر زبردست علاقه ده زرخیزه دې باندې مالیه زیاته وه ټیکس پې لګوي. واپس چې راته بیا په هغې ورغله 2-3 انارونه هغه نچوړ کړو په هغې کې یو ګیلاس شربت جوړ شو. بادشاه وایي چې دا ولې؟ هغې معلومیږي دا چې بادشاه په نیت کې فرق راغلی نو ځکه اوس نه کېږي نظریه بدله شي. الذين من قبل دابهم جاز ده بآيات الله فأخذهم الله نسبة الله رب العالمين فقناهم دي سرقنا الله رب العالمين قوي دي شديد العقاب دي ذلك بأن الله دا خوش كذاب آل فرعون دابهم كذاب آل فرعون آکسان چې مخکې د دینه درونه کړي آیاتونه در خپل نسبت د درو کو ورته نو هلاک کړو دوی لره په ګناهونو د دوی سره واغرقنا غرق آل فرعون وكل كانوا ظالمين دا ټول ظالمانو بالكفر والمعاصي ان الشر الدواب یقینا ناکار د زنده سرونه پنځ د الله رب العالمین منه خلق دي چې کافران دي دوی ایمان نه راوړي یقینا اخر الذين خلق حتى منهم توعد کړل دي سره او بیا ماته دوی وعده خپل فی کل عام په هر کال کې مرتين په هر پیرماته ثم ينقضون عهدهم في كل مرة په هر ظلماته وهم لا يتقون لتقوانه كيف اما تسقفنهم في الحرب او کچر دلاران دکړي دوی لره په جنگ کې نو فشرد بهم من خلفهم نو ويروا په سزا د دوی سره رستونو لره فشرد بهم من خلفهم ويروا په سزا د دوی سره رستونو لره ويروا په سزا د دوی سره رستونو لره لعلهم يذكرون امید دې سوچو کی وإما تخافن من قوم او کيریږي د قوم د خیانتنا نو وځو ما تکدي ته وعده دي چې شي برابر په علم کې یقینا الله رب العالمین محبت کې د خائنینو سره معاویه رضی الله وعده کړو نو به لروز پاتې یا سونه خپل فوج لګ حرکت ولور عمرو بن عنبسه رضی الله تعالی پاس باندې سور شاواز کو وفاء مولا قدر لا ختم شته نو ولا حرکت ورکي حدیث کې راځي کنه چې کانه وقافه معاویه سره د سنت ډېر تابع ده نو واپس شو ولا يحسبن الذين غمان مکه پاکستان چې کافران دي سبقو چې بچ بشي دي انهم لا يعجزون انهم لا يجدون الله عاجزا عن ادراكهم انهم لا يجدون الله عاجزا عن ادراكهم واعدوا لما استطعتم من قوة وتيار وسنبالغ كده پارا ما استطعتم چې زموږ ستاسو طاقت وي من قوة د قوتنا قوت نکره ده او نکره عموم فی ذکی نو کدی جلسه کی ته جلسه کو کدی حمله کی ته حمله کو څنګه اسباب اختیاري تر خپل وس مطابق هغه شان اسباب اختیار نو موږ ته خلک وي تاسو الیکشن کې سول اخلي د جمهوریت کفر ده نو موږ عاید لما استطاعتم من قوه چې دی وساخله نو موږ ورته میدان ته ورسو میدان پورته نه پرې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوت څه شه ده به بدام وي الا ان الرمي رمي چې د قوت دی هغه چې من رباط الخيل
ساتنه د وخانو د اسونو دا ترهبون بی چیروي تاسو په دې سره دشمنان د الله دشمنان خپل او نور کسان سیوا د دین الله تعالی مونږ چې نو په جنت تاسو هغه لره هغه خلق دې چې ستا په لسمونی کې پراته الله رب العالمین په جنې هغه لره ما تنفقوا من شيء چې خرج کوي تاسو یو شی فلار د الله رب العالمین کی پورا بدل کړئ شي پورا بدل کړي الله رب العالمین تاسو بدل داغي او تاسو ظلمونه شي وان جنحوا للسلم او کدی مایل شو صلحتان فجنه تورته مایل شه بیا زور جنگونه مکوه ځکه جنگ سره خو بیا ډېر حالات خرابېږي او ځان اوس پر الله رب العالمین ته یقینا الله رب العالمین اوریدونکی علم والا دی وان یریدو که دوی غواړي ان یخدعوک دوکه درکړي تعالی را فإن حسبک الله مکافي تعالی پر الله رب العالمین دا الله رب العالمین هغه ذات دی چې امداد یې کړی ستا په نصرت خپل سره او بالمؤمنین ابو مؤمنانو سره بالانفاق المؤمنین بالانفاق مؤلف بین قلوبهم او الفتروی سره په من د زړونو ستاسو کې لو انفقت کتا خرج کړی هغه څه چې په ځمکه یې ټول نو تا به الفت نه راوستی په زړونو د دوی کې لیکن الله رب العالمین الفت راوستی په من د دوی کې یقینا الله رب العالمین غالب حکمت والا یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قانون ثالث د پر نبی علیہ السلام کافی دې ستاره پر الله رب العالمین ومن اتبعك من المؤمنین او آسو چې تابعدار دي مؤمنان ستاسو نه نو مؤمنان ما تحت الاسباب ومن اتبعك من المؤمنين دا عطف حسبو بني یا ایوہ النبی یا ومن اتبعك من المؤمنین اغا چالنا او ومن او کافی دی هغه چا لره چې تابعداري کوي ستا د مؤمنانو نه نو عطف بیا په حسبو باندې شو عطف بیا په حسبو باندې یعنی الله تعالی هم کافی دی او هغه چا هم کافی دی چې تابعداري کوي ستا د مؤمنانو یا مطلب ته چې الله تعالی کافی دی او مسلمانان یعنی انفاق کوي ستا په مرګرتیا کې یا ایوه النبی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او مؤمنان د پاره د جن ان یکم منکم عشرون کی تاسو کې شل کسان صبر کوونکي ثابت قدم نو غالب کیږي وا 200 په 200 منی باذن الله من الذين كفروا باذن الله دي کې من الذين كفروا محذوف دي من يغلبوا 200 من الذين كفروا باذن الله يغلبوا 200 من الذين كفروا بإذن الله ويكن منكم 100 او کئی پتاسو کی سل کسان څنګه صابرون من الذين آمنوا صابرون من الذين آمنوا يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بإذن الله بإذن الله بأنهم قوم إذا قوم لا يفقهون نبوي الآن خفف عنكم نن ما تاسو نسبت کړي استاسو وعلم أن فيكم فتاسو کې ضعیف خلق دے فإن يكن منكم 100 کتاسو کې سل کسانی صابرة من الذين آمنوا صابرة من الذين آمنوا يغلبوا 200 غالب کیږي په 200 من الذين كفروا بإذن الله من الذين كفروا بإذن الله وإن يكن منكم 1000 او کئی پتاسو کی زر کسان صابرة من الذين آمنوا يغلبوا
غالب کیږي به الفین من الذين كفروا باذن الله، من الذين كفروا باذن الله. والله رب العالمین سره صبر کوونکو نه دی. ما كان النبي ان يكون له اسرى. آداب دي د امیر جماعت د پاره پس د قتال نه. آداب برای امیر جماعت بعد القتال. ما كان النبي ان کار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې شید د پاره قیدیان ساتي د ځان سره قیدیان، جمع د قیدی، جمع د اسیر، حتی تر دې پورې یسخن فی الارض، تر دې چې وینې توی کړي په ځمکه کې، تریدون غواړي سامان د ژوند د دنیا، او الله غواړي آخرت، او الله غالب حکمت والا دی. اویا کسان قیدیان وکړه، اختیار ستاسو دی، فدیه اخلئ که قتلوئ دوی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې سوزولې پکار دي، عمر سے بھی قتلولې پکار دي. ابوبکر صدیق صاحب وی چې نه فدیه اخلو. عبدالله ابن رواحه وی چې نه قد سوزوي، عمر سے بھی قتلوي. خو نبی علیہ السلام فیصله د ابوبکر صدیق په خبر وکړه، شورا وروسته حکم د عمر صاحب د فیصله مطابق راغی. خو نبی علیہ السلام د ټوله حوصله افزایي وکړه. ابوبکر صدیق ته وی چې ته بشان ستا خبره بشان د خبره د ابراهیم علیه السلام. ان تعذبهم فمن تبعني فانهم مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. عبدالله ابن رواحه ته وی چې تا داسې خبره کړله لکه موسی علیه السلام، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على اموالهم. عمر صاحب ته تا خبره کړله لکه نوح علیه السلام، ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. وشورا کی دغه فیصله توی شوله، اگر چې منشا رستو بل شانه نو دینه پته ولګېدله چې شورا کې یو فیصله توی شي کثرت رایې سره، یو کس دوه درې څلور خلاف وکړي بیا بار ګرځي چې نه ما خو داسې نه ویل، بیا مخالفت کې د ده نه غټ ډله سړی بند. والله یرید الاخره، الله غواړي اخرت، الله غالب دی، حکمت والا دی که نه. مقرر د الله رب العالمین نه ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. تیره شوی مخکې لمسکم رسېدلی وي تاسو ته فیما بعضه کې اخذتم چې تاسو اخذتې عذاب عظیم، عذاب درناک. خو چونکې اختیار خو الله راکړه نو د الله د فیصلې خلاف خو نه دی که نه، شورا ته حواله شو. فکلوا خورئ مما غنمتم، هغه تاسو لوټ کړي دي اخیستي تاسو حلالا مزیدار طیبا پاک. ویرېږه د الله رب العالمین نه، یقینا الله رب العالمین غفور رحیم بخونکی مهربان دی. غنیمت تاسو ته مال راغلی دی په سبب د جنگ سره. یا ایها النبی، ای پیغمبر علیه السلام، قل ووایه لمن فی ایدیکم، هغه چا چې په لاسونو ستاسو کې دي د قیدیانو نه، ان یعلم الله، برای رعایت مخاطب که معلوم ہے اللہ رب العالمین تا چې بزنو ستاسو کې خیر نو در به کې تاسو ته خیر، مما دا حسنه اخذ منکم چې اخیستي ستاسو نه، او معاف به کې تاسو ته. والله رب العالمین غفور رحیم دی، بخونکی مهربان. او هغه قسمه تاسو ته وختي وکړه چې عباس رضی الله تعالی عنه چې زما سره هیڅ نشته.
وَإِن يُرِيدُوا كَدِي غواړي خیانت ته فقط خان الله یقینا دوی خیانت کړل د الله سره مخکې فامکن منهم نو طاقت در کتا صلی الله رب العالمین په دوی باندې والله رب العالمین علم ولا حکمت ولا ان الذين امنوا يقينا احسن مؤمنان دي وهاجروا او هجرت کړل جهاد کړل په مالونو سره په نفسونو سره په لار د الله رب العالمین کیا کسان چې زیور کړل امداد کړل اولئک دا کسان اولیاء د بازو دي بعض اولیاء دي بعض د دین اولیاء د بازو دي او هغه کسان چې ایمان راوړل هجرت نه کړل مالکم نشته تاسو لپاره د ولایت د دین یو شی تر دې پورې چې هجرت کوي ونستان شروع او که امداد وقت له تاسو نه په دین کې فعلیکم الناس په تاسو امداد لازم دی الا علی قوم مگر فاقو من چې په من تاسو من دا کې وعده والله رب العالمین په امنو تاسو باندې لیدون کې مواخات سعد ابن ربيع او د عبد الرحمن ابن عوف مواخات نو اسلام نو سعد ابن ربيع اته عبد الرحمن ابن عوف ته چې زما دو کور والدي دوه ټبرې دي ته یو پاکستان له خوخه غږ تاسو وړه پاتې شي دي بچن پاتې شي زما طلاق ورکم پس د عدت نو مستنی کاو او ته دلني علی سو بارک الله فی مالک الله مودودی سپتل د کې لیکي چې دا د يهودي اخلاق او اثر دا د يهودي اخلاق او اثر تفهیمات د دې کتاب یو تفهیم القرآن دی یو تفهیمات هغه غالبا 375 صفحه کې څو صفحه راځي کې نو صحابه کرام حالانکہ دی ورکڑی نے یہ لیکن دی کہ ایک دوسرے کے بیاہ دینے پر آمادہ ہو گئے بیاہ دینے پر آمادہ ہو گئے خبر شوی دا خواهور کی جواب ورکڑا دیتے ایثار تا دی سوی دا دی یهودی اخلاق واسد دا دی وجہ دا ایران دغه امبیاسی چې دا قونسل خانه دی یو ځل 50,000 خلافت ملوکیت نسخې چاپ کړي 50,000 پیښور چاپ شي چاته پوښتنه دا ولې دا زموږ لپاره ډېر کارآمد دي ځکه د خمیني کتاب خو نه ګوري دغه ګوري یعنی صفت یعنی څه چل په دې کې چې صحابونو نفرت د خلکو پیدا کړي څه چل دا کومه ذمہ داری دا کومه ډیوټي ده صحابه کرامو څخه خلک چېرته پیدا کړي و دا اصل کی یو سازش دی اولنۍ په دنیا کې خودکش حمله چې دا ایرانیانو کړې اولنۍ قدر د خلفاو سره د دې کړل عیسائی علاقې فتح شولې دې ته کسانه والا کړ او دوی وروسته نه د هغه عیسایانو بیا دوباره ملګرتیا وکړه مسلمانانو یې ذبح اولنۍ ذبح یې کړي والذین کفروا آکسان چې کافران دي بعض دي اولیاء د بعض دي الا تفعلوا او کدا کارونو نکړه تاسو نشيبه فتنه پزمکه کې او فساد کبیر فساد وای آکسان چې مؤمنان دي هجرت کړه دي jihad کې په لار د الله پاک یا کسان چې زه ورګړه دي او امداد کړه دي اولایکم المؤمنون حقا خدای دا په حق مسلمانان دي او دوی د يهوديانو اثر يهوديانو جنټی تاسو کوي اثر په صحابه کرام 1400 کال وروسته یو سړی راځي چې دا غنو په بیا د بیا خپل ټول جماعتیان خبر کی یو سړی د ماویه سره د بدعتي خمینی دي صحابه کرام ته سپکی وي او بکر صدیق ته یو ته بل ته نو کته خمینی او بېمانه سره بیا وخه پکی و د صحابه کرام د اهل بیت بل اسمله تر غلې د دې من غول ګرم شي هر ځکه کومه جوړ کړ هغه څه چل تقیه کوي حرامیان خپل پر پروګرامونو کې چې کله سنیانو سرناسي خپل ذکر او غړې نو به والصلاه والسلام على سيد الانبياء وعلى اله واصحابه وعترته دا ټول وای او جبل راځي دا مخالفت کوي لازم نشي کول سره الله اولئکم المؤمنون حقا
دا په حق مسلمانان دي لهم مغفرتون دی پر مغفرت دی ورزق کریم دی والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي ایمان ورلې پس دینا او هجرت کړل جهاد کړل تاسو سره اولئک منکم دا تاسو نه حساب دی اولو الارحام او نسبیان د بازو اولا ببعض غردي فبعض من في كتاب الله بكتاب الله رب العالمين كأن الله كان الله رب العالمين بكل شيء عليم بارس من علم ولد